او دا به چینجی غورځېده او ایوب علیه السلام به هغه بیا راوچتاو. دا ټول دروغ دي. دا نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته او نه داسې کرکجن مرضونه بیماری الله په پیغمبرانو راولي. په پیغمبرانو باندې الله پاک لکه لیونتوب لکه د چینجو داسې بیماری دا الله پاک په پیغمبرانو باندې نه راولي. دا دروغ دي. خو بهرحال بیمارو ډیره زمانه بیمارو په کټ باندې پروتو یوازې بیمار نه و زامن چې څه هغه ټول مړه شوي دي او هغه مال او دولت چې ورسره و ډیر مالدار مو هغه مال او دولت ته هم ټول تللی فقیر شوی دی. یو د مالدارۍ په ځای باندې پې فقیري راغلی را بچي او زامن چې کوم هغه هم الله اغوستي د دنیا نه تللی دي. بیماری راغلی را څوک شته نه. یو ښځه ده زنانه ده چې هغه څه خدمت کوي هغې ته هم شیطان د وسوسې په طور باندې ځان رساو. ایوب علیه السلام الله ته وی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا الله پاکا بیمار ما یا الله ترا باندې رحم وکي. یا الله په هر چا چې رحم کوي نو ته به کوې. یا الله په ما چې رحم کوي نو ته به کوې. او مسنی الشیطان بنصب و عذاب شیطان را رسیدلی دی زما کور کې وسوسې اچوي زما ښځې له عقیده خرابوي زما ښځې ته وسوسې اچوي چې داسې تعویض وکړه ځکه چې په انسان باندې سختې راشي تکلیفونه راشي نو دی بیا وي دا ځای به تعویض تړم دې ځای به تعویض تړم مرۍ ته به تعویض تړم. هغه ځای سړی د کوډې راوباسي هغه ځای سړی د منترې راوباسي هغه ځای سړی د خپو ته تارونه تړي هغه ځای سړی د تیغ بندۍ کوي هغه ځای کې بل سړی راوتی دی هغه چې دی نو ګیدړ سانګې کوي هغه ځای کې بل راوتی دی هغه بند تعویض کوي. دا قسمه قسم لبې انسان باندې چې کله سخته راشي نو د انسان دې غاړې ته پام شي خیال شي. نو ایوب علیه السلام به یا الله پاکه شیطان او الله د هغه بیماري لرې کړه او هغه تکلیف یې ختم کو. دا په پیغمبرانو تکلیفونه راته یادوم. د دې دپاره زه وایم مونږ وایو په مونږ تکلیفونه دي مونږ وایو پیسې ډېرې نشته مونږ وایو مال کم دی مونږ وایو مونږ باندې مشکلات دي بیماری دي مونږ وایو مونږ باندې سختې راغلي دي. راځئ چې د پیغمبرانو دا سختې وګورو. د پیغمبرانو سختې زما او ستا د سختو نه د تکلیفونو نه د هغې هغه تکلیفونه ډېرو. سوچ کوه دې وخت کې دا سخت او تکلیف په دې افغانانو باندې چې راغلی دی کم دا چې کډه تړي او خپل وطن ته روان دي دا لږه لویه سخته ده چې ډېره زمانه 40 کاله په دې وطن کې تېرولو په دې وطن کې پیدا کېده لویېده اوس هغه کورونه پرېښودو هغه وطن پرېښودو چې یو قسم له د هغې آبایي وطن دی. خو مونږ هم داسې خلک یو چې د هغې مثال د 4 لکو روپو خوا ده نو مونږ ورته په 2 لکه یې ترېنه اخلو. که د هغې مثالو څه لاړې ماړې دي او خشاک دی او د هغې څه لرګي دي او هغه مثال د 1 لاک روپو دي نو مونږ هم د هغې د مجبورۍ نه ناجایزه فایده اخلو. که هغې سره سټبلایزر دی که هغې سره د بجلۍ سامان دی که هغې سره د کور سامان دی او هغه ځان سره نشي وړی تر دې پورې چې په بعضې علاقو باندې هغې په اقرار باندې داسې هوایي ځمکې اخیستې دي نو که هغې مثال په 10 لکه روپۍ مرله اخیستې را اوس چې زما او ستا مسلمان رورو په 2 لکه او په 1 لاک روپۍ باندې مرله اخلي. ادي وي ماموته بیا دې موته دا وی ښه هلکه دا خو د الله نبي منع کړې وه نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع المضطر د دې بیع او د دې سودا نه چې د مجبوره سړي نه به سودا نه کوي د مجبوره سړي نه به د هغه د مجبورۍ نه به ناجایزه فایده نه اخلي. دا افغان والا افغانستان والا رونه بایګان چې دا زما د کلمې رونه او د ګاونډ رونه او زما د پښتو رونه په هغې باندې مشکلات دي او سخته ده تکلیف دی. د موسم ته ګوره د هغې به دلته بچي سبقونه وي په مختلفو ادارو کې دا بچي د هغه ادارو نه د هغې دپاره سندونه رابار کول سرټیفیکیټ راغستل په دې باندې هم وخت لګي. دغه شان دلته کې مثال سامانونه خرڅول په هغې باندې هم وخت لګي. دغه شانتې دې ځای کې
هغه خپله معامله، هغه سوداګري، هغه تجارتونه هغه بل ته سپارل او حواله کولو او خپل وطن کې بیا هلته ځان له په دې سړ ځای کې د اوسېدو ځایونه جوړولو، کورونه جوړولو، د پناه ځایونه، دا ټول لوی مشکلات دي. خو زمونږ خلک په دې باندې خاندو، وای زما په غم خوشحاله مشه، سبا به ستا په کور بیلتون نارې وخینه. د بل په غم باندې خوشحالېږه، د بل په دردونو باندې خوشحالېږه، هغه په خپله راغورځېږي، هغه په خپله راغورځېږي. څوک چې د بل د غورځېدو کوشش کوي نه، چې ته بل راغورځې، د بل په غورځېدو خوشحالېږي، د بل په دړ او په مصیبت باندې خوشحالېږي. مسلمان خو به دې ته وي چې به د بل مسلمان په دړ باندې دړمني، د بل مسلمان په تکلیف باندې به خفای، د بل مسلمان په کور ته وطن ته تلو ته په داسې حالاتو کې چې مشکلات دي ورته او سخته ده ورته، نو په دې باندې به خفای. او مونږ او تاسو چې څوک په دې باندې خوشحالېږي او ناجایزه پیدا دي ردې مصیبتونو نه، نو ہو سکتا ہے چې په زندگی کې داسې حالات دې سره زوم مخ شم، دې سره تم مخ شې. دا خو مشکلات دي، دا به راځي. زه وایم زمونږ په علاقه باندې چې کومو خلکو ژوند تیر کړی دی، د افغانستان خلکو نورو نه به الله خبرې، موږ د نور چا نه نه یو خبر، خو زمونږ د علاقو هغه خیرماري نه ده کړې، د یو د بل نه سوال لاسې چاته نه دي نیولې، ځان له تجارت کړی دی. دیاړي به هم ډېره پاله اسانه نه کوله، د دیاړۍ په ځای باندې د تجارت په لار باندې به ورتلو، د کاروبار په لار باندې به ورتلو، د محنت په لار باندې به ورتلو. او ستا او زما د کانډر د اوسېدو په ځای باندې خپل ځان له په هغه کچا کوټګۍ کې په اوسېدو باندې به خوشحاله وو. موږ سره خو داسې وو، که بل ځای کې انسانان دي د لاس په ګوتو کې هم فرق دی، روانو ژاړ به پکې مو یي به چېرته. دا خو په هر کلي کې خو خرابي، دا خو په هر وطن کې خو خرابي، خو په یو سړي باندې په یو ګل باندې سپرلی نه راځي، په یو سړي باندې ټول وطن بدنامول نشي کېدی. په یو سړي باندې زمونږ په دې کلي کې به هم لوی لوی ښه خلک تیر شوی دی، خو څه پکې هغه دی چې د هغوی خوی او خصلت داسې و او داسې دی چې سپی به یې په نوړی باندې وانخلي. نو د یو سړي د وجې نه ته زما د ټول کلي تصویر وباسلی شي؟ نه، نشسته. دغه شانتي د افغانستان د خلکو عمده ټیک ده، دا مصیبتونه او دا مشکلات په انبیاو